السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه هیله لرم چې ټول ښه او جوړ به یاست. نن موږ په دا ویډیو کې وایو چې موږ څنګه کولی شو فولډر ته لاک ولګو، داسې لاک چې هېڅوک یې نشي خلاصوی. که تاسو زموږ چینل یې سبسکرایب کړی د هغه له مخې سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ، سره سره د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ ویډیو ترتیب پرې در ورسیږي. نورې ښې ویډیو موږ پر زموږ خپل چینل باندې پورته کوو. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو موږ دلته فولډر جوړوو. فولډر چې مې جوړ کړئ نو دلته زموږ خپل پرسنل شیان وراچوو چې دا بیا هېڅوک هم نه کړي خلاص دا فولډر. موږ به دې فولډر ته داسې لاک ورلګو. نو راځو رایټ کلیک به پر وکړئ، پراپرټیز له بیا راسئ. چې پراپرټیز له رالاست سکیورټي له به راسئ. سکیورټي مې چې پر ولئ ایډمنسټریټر له به راسئ. دا به چیش کې ایډیټ بیا کوي. دا چې مې ایډیټ کوي بیا ایډمنسټریټر له راسئ. دا ګرده به چیش کوي ټیک مارک بیا کوي. دا ګرم ټیک مارک کو بیا به چیش کوي اپلای بیا کوي. چې اپلای مې کوي اوکې بیا کوي. چې اوکې دې کوي بیا به اوکې پر ووایه. اوس ګورو چې دا فولډر ډیلیټیږي، یعنې کې کاپي کېږي، کټېږي، خلاصېږي که نه. نو دا فولډر ګورو. دا مې وکتئ why you don't currently have permission to access this folder. وایي ته پرمیشن نه لرئ چې دا فولډر خلاص کړې. نو کنټینیو یې کړه. چې کنټینیو دې کړه یس پر ووایه. بیا وایي you have been denied permission to access this folder. وایي ته پرمیشن به جنا اخلې د ایډمنسټریټر څخه چې دا فولډر خلاص کړې. نو زه اوس دا چیز کوم کاپي کوم یې. چې کاپي دې کوي زه ګورم په ډیسکټاپ یې ږدم، پیسټ بیا کړم. هغه وایي you will need to provide administrator permission to copy this folder. وایي تا د ایډمنسټریټر څخه به پرمیشن اخلي چې دا فولډر د یوه ځایګي څخه بل ځایګي ته ویسې. نو راځو اوس دا برته دا فولډر چیز کو خلاصوو یې. نو ډېر اسانه طریقه ده. برته به هغه شیان له راسې رایټ کلیک به پر ووایه، پراپرټیز له بیا راسې، سکیورټي له به راسې او بیا به ایډمنسټریټر له راسې. چې ایډمنسټریټر له رالې ایډیټ به یې کړې، بیا ایډمنسټریټر له راسې. دا ټیک مارک به خالي جن ختم کړي. دا ګرده دا جن ختم کړلو بیا به چیش پر اپلای اوکې. نو اوس موږ ګورو چې دا فولډر خلاصېږي، کاپي کېږي که نه، ډیلیټېږي که نه. راځو ګورو دا خلاص شو. اوس یې کاپي کوو یوه ځایګي څخه بل ځایګي ته. کاپي پر ولئ، پیسټ مې کوي، یس یې کړه، روان شو. نو دغه ګران وروڼو ته داسې فولډر ته داسې لاک ولګوئ چې هېڅوک یې نشي ډیلیټوی، نه یې کاپي کوی سي، نه یې کټوی سي. نو ګران وروڼو خدای په امان.